الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی مرکزی مسئلہ ذکر کېدله چې هغه معرفت د الله رب العزت د الله رب العزت پیژندلو د الله په صفاتو کېدله اللہ رب العزت صفات ذکر کل یو خالقیت اللہ رب العزت دیم ربوبیت اللہ رب العزت اور دریم رحمانیت سرورم مالکیت اللہ تعالی کله دا یقین راغی چې دې کائنات او زما پیدا کوونکی الله دی او تربیت کوونکی زما او د دې کائنات الله دی. خیرونه برکتونه واقدار و اختیارمند دے سالم کائنات اللہ رب العزت تے دے نتیجہ راوٹلا چکم خدائی احترامات کی تعظیم دے عبادت رکوع سجدوی ماغم داغ حق دے او نظام حکومت داغم داغوی نزد تعظیم ادب و احترام دا حکم نبل چانا اور نظام حکومت صرف اور صرف دا اللہ چلاؤں نبل چانا اور دې کار په تکمیل او قبولیت کی دا اللہ رب العزت تا مدد غواړم او اهم سیز زما په حاجتونو کې هغه دا دی چې ما د خپل زندګۍ د مقصد نه ونه باسي او زه دا چې کوم زما د زندګۍ مقصد دی إياك نعبد وإياك نستعين يا غلام داغيم او داغه خدمت پکوما چې دا زما د ژوند مقصد و چې دې مقصد نه وانه وړم اهدنا الصراط المستقيم سوال استقامت سورت کی تعلیم المسئلہ طریقہ خودنا
طریقه د غوښتلو هغه وویله چې غواړې نو اعلی څیز وغواړه اهدنا الصراط المستقیم. ناصري رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې دعا څه شی دی. فرمایي چې دعا چې ده نو خپل همت او خپل اراده حزیرة القدس هغې ته رسول دي چې سړی خپل همت او اراده هغه حزیرة القدس ته ورسوي چې اعلی مقام دی او هغې ته خپل همت او اراده ورسوي. نو بنده سوال کوي د الله نه چې زما د ژوند مقصد دی ستا عبادت کول او ستا عبادت خورول. د دې مقصد تکمیل چې زما ژوند په دې کې تیر شي. الله ته سوال کوي چې ما په دې مقصد همیشه دپاره چلوه. الله رب العزت ته د بنده حاجتونه معلوم دي. الله رب العزت ته د بنده حاجتونه معلوم دي، خو سره د دې نه غوښتل د الله خوښ دي. په دې دعا سره یو ښکاره شي چې دا بنده دې ته ځان محتاج ګڼي. بنده چې دی نو دې ته ځان محتاج ګڼي. تضرع کی عاجزیو کی لگا مولا روحی ذکر گئی تا نگر یتقل کے نوشد لبن چماشم پاکونا جاڑی ماغل امور پائن ورکی تا نگر یتقبل کے خندت چمن وریاضو اجاڑی چمن مزیدار شي. دا د بنده تضرع او عاجزي او طلب زه د الله نعمت ته محتاج یم. نو په دعا سره د بنده درد او طلب ښکاره شي. دویمه دا ده چې د الله رب العزت حکم دی، اگر چې الله رب العزت ویلي دي، الله رب العزت ویلي دي چې ستا حاجتونه ما ته معلوم دي، ته دې په زړه کې سراولې نو هم ما ته معلوم دي. نو چې په خوله باندې ووایې نو دا زما خوښه ده.
دا الله رب العزت دعا فقدا نزکه بندگانو لتعلیم ورکو چه قولو اهدنا تاسو چې کمدنو دا ہوئی چه اهدنا الصراط المستقیم بنده عاجزی او د بنده طلب معلوم شو او بنده خپل همت لوړ مقام ته ورساو غواړي د الله رب العزت نه نو صراط مستقیم غواړي اهدنا الصراط المستقیم اللہ منتلارکا اهدنا الصراط المستقیم صراط لارے تویل کی فلار باندې سره خپل مقصد ته رسي یو ظاهري لار وي د کروڑ باندې سره روان وي سړک باندې روان وي نو په دې باندې سره خپل مقاصد ته رسي دویم د ژوند د تیرولو نهج دی او د ژوند د تیرولو طریقه ده نو هغې ته املا وویله ځکه په دې باندې هم سړی خپل مقصد ته رسي خپل مقصد ته به رسي انسان په دې دنیا کې مسافر دی د یو ځای نه راغلی دی یو ځای ته روان دی دی به دلته مسافر دی د یو ځای نه راغلی دی قلنا اهبطوا منها جميعا ورتنوی زید دی زینا بیا والی زید راتلوی فإما يأتينكم مني هدى زمان طرف نبا لار خودل رازی زبتاسو بلار خیمه یعنی دوباره چې د مقام ته راځئ دا یو قانون دی چې سړی په یو علاقه کې وي یو کور کې یو کلي کې وي او کور او کلی مزیدار وي په هغې کې بریتي نه وي دشمني نه وي بغض او حسد نوی بغض او حسد پکې نوی او د خوشاله وخت تیری ناڅاپه کې حالات خراب شي هغه د علاقې نه کډل شي بل غاړې ته کډه یو شي کانا دیوشی آوانا پاکی گرمیونی مچانونی او بوینو بکیونی خاصا بالیاتای بکیونی بغض و حسدی بکی دے جب آوانا پاکی وقت تیری
که سهار کیږي او که ماښام کیږي نو دا هغه زوړ کور یادېږي وایي مړه سمه خو زمونږ والا کوه چې کښېني نو بس لکه د کونډې ښځې زوړ خاوند یادوي هغه زړه علاقه یادوي مولانا رومي وایي وی هر کی دور من از اصل خویش بعض جوید روزگاری وصل خویش یو سړی د خپلې علاقې نه لرې پاتې شي هغه وایي چې زه به بیا علاقې ته کله ځم خپل ځای ته به بیا کله ځم شایق وي شوقي وي اوس د هغې دپاره دی لارې طلب کوي چې چا سره خبره وکړي چې دی هغه خپلې علاقې ته لاړ شي کله یو سره کښېني کله بل سره کښېني کله افسرانو سره لاړ شي او کله سیاسیانو سره لاړ شي کله یو میټنګ کې کښېني کله بل میټنګ کې کښېني د دې لپاره چې زموږ علاقه ازاده شي او زه خپلې علاقې ته لاړ شم خپلې علاقې ته لاړ شم من بار جمعیت نالا شدم جفت خوشحالا و بدحالا شدم هر ځای کې کېناستم من بار جمعیت نالا شدم جفت خوشحالا و بدحالا شدم هر چا سره کېناستم خو سره بدو سره چې لار راته وښیي سړک راته وښیي چې یو پلانکی طریقه باندې به تا هغه مقام ته رسې خو چا راته هغه لار ورښوله هغه لار هغه چې کوم دی انسان ته راغله د بلنه انسان یو علاقه کې وو خوشحالي و الله تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى نه بنیتی و نه لوبه و نه تنده و نو ټینشن مسله وه په هغه علاقه کې اوسېدو بس ناڅاپه کې هلته حالات خراب شو هلته نه کډن شو وتاوی زئی په کاته قلنا بیتو منها جریان چې کله یو کړه کډن شو اوس هغه ځای ته بیا شوق دی چې هغه ځای ته لاړې د انسان فطرت الله غواړي الله غواړي چې هغه د الله په طرف لاړې د انسان فطرت ته چې رکاوټ نه وي باندې صرف الله غواړي اوس به الله څنګه حاصلوم او هغه مقام به څنګه حاصلوم انسان عقل استعمال کی هوښیارانو سره کښېني ساینسدانانو سره کښېني د ځمکې تعلیمونو کې دا صلاحیت نشته چې هغه د انسان فطري تنده ماته کړي چې د انسان کومه فطري تنده ده چې هغه الله ملاوېدلي نو هغه زمینی هنرونه د ځمکې هنرونه هغه یې نشي ماتولی کار څه دی وکړي په د انسان فطري تنده چې ده هغه په هغه تعلیم ماتېږي د کوم ځای نه چې دا انسان راغلی و دا انسان راغلی و چې کله دې دنیا کې دی د الله شاهد شي او چې هغه تعلیم باندې وچلېږي چې کوم د باره نه راغلی و مسله به اسانه شي هغه تعلیم د باره نه راغی
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى هُدًى صراط مستقیم دا مسافر خپل منزل ته رسي دا صراط معنوي دی پدا سے لاج او پدا سے لار پدا سے نظام زندگی تیرول چاہتا خپل اصل مقام ته ورسي دې الله با پدې چلا الله رب العزت غواړي بندا صراط مستقیم کې غواړي صراط مستقیم لکه څنګه چې ظاهري لار کې هغه لار صحیح وي او هغه لار مزیدار وي چاہے کی اصول صفت ہوئی یا اصول صفت ہوئی یا صفت چاہانی ہوئی کوگوانے بکینے بھی دوئر صفت آغام مخبر نوی مشاقت پکی نوی مشاقت پکی نوی درین صفت پاغی کی چوکون نوی چه سڑی دزائی بزائی اشتباگان رازی او سلورم صفت چا مقصد تا رسیدلی وی منز کے کٹ شوی نوی منز کے کٹ شوی نوی چا منز کے کٹ وی منز کے کٹ نوی چې پول پکې مات وي را پریوتی وي مقصد ته رسېدلی وي دا لاره مزیداره وي فایدهمنه وي لکه موټر وین دی پېښور ته ځي یا لاهور ته ځي بس سیده ده په هغې کې موړونه نشته چې موړی پکې لکه موړ کې خطرې وي چې یو موړ کې سړی راسي نه چې راته څوک ولاړي او چې په هغې کې مخبره چړایان وي غټې غټې سړي ته مشقت وي د هغې پتلو کې که پیاده دي نو هم سړی وشلی او ګاډی هم وشلی او کاغی کی چوکونه نو سړی هر چوک کې تپوس کوي چې هر اوس به کوم طرف ته وشم او کمت کې به کې پل ماتي نو ځاړه به ولګی ناست یم پل به کې مات دی بنده د الله نه لار غواړي صراط مستقیم اسلام صراط مستقیم دے مصداقات ذکر کو پانی کے راٹولی خبری دی یو په اسلام کی موڑون نشتا خطرات نشتا خطرات پکې نشته دی دویم چوکونه پکې نشته چې اشتباهات پکې الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب
لم يجعل له عوجا کوګواله به نشته پاره کې مشکلات نشته چې مخوبره وي داړي وي سړایان وي ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج سخت وکنشتے الدین یسر دین انتہائی آسان دے انتہائی آسان دے سرورم مات نہ مقصد تا رسیدل دے اللہ رب العزت رضا اور جنت پہ حاصلی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مقصد دا رسیدل دے ټول خوبای په اسلام کې دي د اسلام چې کوم دنو دا ژوند د تیرولو مکمل لار ده نو صراط مستقیم نظام زندگی دا د ژوند د تیرولو لار دوی مرادا ریاضائی کی خاتون راضی یو خط مستقیمی یو خط منحنیوی یو خط منکسری یو خط منکسر شمالی دویم خط منحنی کوگوگو لکه د غوړي امتیاز دی او درېمې خط مستقیم نیک خط بنده د الله نه غواړي صراط مستقیم دا د بنده عاجزي ده چې لنډه او نیغه لاره غواړم لنډه غواړم او نیغه لاره غواړم چې یو لنډه لار وي او بله نیغه وي چې الله رب العزت په اوږدوم نشم تلی او الله رب العزت په کږو وږو باندې نشم تلی درم صراط مستقیم ہوئی صراط مستقیم ہوئی صراط مستقیم دا توجه روحانی برابر اولو دپارا توجه چه کمدنو برابر اولو غاڑی چې د انسان توجه برابر شي توجه چې کمدنو برابر شي د اسلام ته توجه برابر کا لکه څنګه چې روډ ته توجه برابر کی مخصوصات کی مخامخ کاری پاگے براوانی یو طرف تا بل طرف تکی جماع ودغه شانتي دین اسلام چره په بلې باندې رواني یو طرف ته بل طرف ته وکړي نه دا مثال نبی علیہ السلام ویلو حدیث مبارک راغلی
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې لار وي دا غیر یو طرف ته بل طرف ته دیوالونه وي باندې کې دروازې وي هغه باندې پردې راخوري وي او بلار باندې چې وردان کېږي هغه طرف هغه کې اثر د یو داعی وي هغه وایي چې نه ځا کېږي او پردې مو چتا پردې مو چتا کړه بیا ورته وردان نشي او وردان نشي نو غرق پشي بیا نبی علیہ السلام داغی تفصیل کو یہ اسلام میں غلار دا یو طرف تا بل طرف تا آغا محرمات کی شیطانات کی اور دا پردید اللہ رب العزت حدود کی آتا وی مددن او منکی دی دار توجہ برابر اولو لبارا سالورم دادا چیدر ځای او صراط کې او بل صراط چې دی هغه په قیامت کې دی په قیامت کې پولیس صراط دی پولیس صراط دی قیامت کې نو پاگی بانے کے لیدن غواری نو پا اسلام بانے دنیا کی چلے گا پا اسلام بانے چلے گا کہ دنیا کی پا اسلاموں چلے گلے نو آخرت کے بعد دے بجلائے رپڑک پشانتی تیز کے د بجلی د پړک په شان تیر شي نو دا اسلام د آخرت د پولیس صراط یو شکل دی د آخرت د پولیس صراط یو شکل دی چې څوک په دې باندې صحیح روان دی نو آخرت کې به و پولیس صراط باندې صحیح تیر شي بلا دادا کہ صراط مستقیم استقامت نیغوالی تا ویلکی برابر والی تا چپانے کے افراد او تفریط نوی افراد په یو شیز کې د حد نه تجاوز کوي چې د هغې کم حق وي د هغې نه لږ په باره سړی لاړ شي او تفریط ښکته ته وایي چې د هغې کم حق وي د هغې نه ښکته راشي د هغې نه ښکته راشي هغې ته تفریط ویلی کېږي مخکې دو چیزه بیان شو ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط مستقیم یو پر عبادت کے افراد تے اور دویم پر عبادت کے تفریق تے پر عبادت کے افراد آغانے کہ ہر ځای او هر څه د الله د صفات مظهر وړي او هر څه عبادت کوي هر یو شی عبادت کوي ګاډي ته پروت دی خازي ته پروت دی ډنډې ته پروت دی لکه د هندوانو چې هندوستان کې 33 کروڑ آلے ہو
هغه هر یو مظهر ته الہ وي، هر مظهر ته الہ وي. لکه هندوانو دا وحدت الوجود صوفیانی او دا وحدت الوجود غلط تعبیر کړی دی. شنکراچاریان دی مشهورو او دی په فلسفو کې تیر شوی دی. دا باغی کې غلط شو نو هر یو چیز ته الہ ہوئی. نو دی په عبادت کې تفریط کو افراط کو دا هر عبادت شروع کو. په عبادت کې تفریط چې د هیڅ یو شی عبادت نکي دا کمالاحده شو چې هغه مکمل عبادت نه انکار وکړو او اذا اتی اوهام و تخیلات کی چې الله دې او جنت ته او دوزخ ته او فرشتي دي هغه ته اتی تخیلات وایل خیالات ته وایل. دا تفریطو نو مشرکان چلی راغی په عبادت کې افراط کو ملاحده چلی راغی عبادت کې تفریط کو. اهدنا الصراط المستقیم منظر توسط لار خیا عبادت کو راغزات کو چلائق میں عبادت ہوئی. نظام مانو دا رچاو مانو چاہا حقدار دے چراغ نظام مانلشی داغ نظام مانلشی نظام یو مانلشی. نظام کی عبادت پمانا نے اطاعت مطلقہ افراد کو دا هر صاحب اقتدار او د زور او د زر والا خبره یو منله افراد کو او تفرید کو ایلی چا نمانو بازان لجزل کے سراجی اغبا کو دا تفرید کو منگا مانو اطاعت کو دا غزات شاہ قابل اطاعت سے اولائق اطاعت سے مسلمان و موحد چلے نو آغا پناہ مستقیم آپ صحیح طرز روان دے. آغا نے افراد کو نے تفریط کو پلار بانے صحیح روان دے. دارنگی استعانت کی افراد اور تفریط چه مدد غواړي او دار چانه غواړي ګاډي ته مولار نه خزي ته مولار نه مار داغینو مدد غواړي دغوانو مدد غواړي خدای په استعانت کې افراط کو په استعانت کې تفریط چیز چانا نغوارم آڑو دوائی پری خوگلا دیز چانا چی کدر نغوارم نو صراط مستقیم چدا غزات نغوارم چا مستحق دلیل چدا غنده غختلشی دا درمیان لاروا لگا قرآن کریم ہوئی فامنهم مقتصد
مختص اقتصاد آغا توحیدو دا اللہ رب العزت عبادت اور استعانت دا سرم نیو جدار سے عبادت کو او دا سرم نیو چه بس صرف دنیا سپیو او بالکل عبادت نکو دا سرم نکو جدار سنا مدد غوارو او دا سرم نکو چه بالکل چه کمدنو مدد غفتل دا اللہ نو پریدو دواگانی پریدو دا صراط مستقیمو دا افراد او دا تفرید نپاک دا افراد او دا تفرید نپاک دے وجن ایمان کو شیری ذکر کری لی ما علیہ من الکتاب والسنہ ما علیہ من الکتاب والسنة دلیل چه قرآن و سنت کم خولی ولیس للبدعة علیہ سلطان ولا الیہ سبیل صراط مستقیم کم نے ما علیہ من الکتاب والسنة دلیل چه قرآن و سنت نبی دلیلی ولیس للبدعة علیہ سلطان ولا الیہ سبیل فارغ کی بدعات و اختراعات نہیں بلدہ صراط مستقیم ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم مصداق کرے قرآن کریم عجیبہ کتاب دے یو خبر په مختلفو تعبیراتو ذکر گئی مقصد یوی مقصد سے کمدنو یوی مطلب او معنی یوی مطلب و معنی یوی اوٹے کی مختلف راوی او بارن کے مختلف مقاصد بھی حکمت نبی صراط مستقیم د ژوند د تیرولو آسمانی کی انسانی ژوند تیرولو لپاره آسمانی پروګرام چې انسان په دې ځمکه ژوند تیروي او آسمانی پروگرام پلان بھی تیر کی اگر عیسیٰ علیہ السلام یو قولم انجیل کشتا چه بزمک ادا سے قومی چه دا اسمان دا حکومت آکسی دا اسمان دا حکومت آکسی چه دل دا سکی چې دا د بر حکومت پټوي او دا غي آکسی یعنی انسان بزمکا وقت دیر کی موافق دا آسمانی قانون دا غي لپاره چې کوم پروګرام دی هغه ته صراط مستقیم وایي قرآن کریم کې دا په مختلفو ټکو ذکر کړل دی دا قرآن کریم ته صراط مستقیم ویلی قرآن کریم صراط مستقیم دے اگر سورۃ الانعام آیت نمبر 126 آیت نمبر 126 هذا صراط ربك مستقيما هذا صراط ربك مستقيما دا لار دا رب دا بالکل سیدھا
دا قرآن کریم لار رب دا بالکل سیدھا دارنگی سورت شورا 52 نمبر آیات اور 53 کی ہوئی قرآن کریم سیدھا لار دا اصل چیز قرآن و قرآن تعلیم ہو چکم یو چیز تعلیم و تعلم سڑے گئی نظریہ داغی جوڑی گی اور فکر داغی جوڑی گی زمن خان شیخ سے منتظر حلالی ذکر گئی یو فاتح قوم و مفتوح قوم بانے یو فاتح قوم خپل فتح دائم پاتې کول غواړي نو پکار دا چې دا مفتوح قوم تعلیم بدل کی مګلاتی کی دادا تعبیرات رضا سانو مخدارا کو مخدا سو تلقی کرتے یو فاتح قومی لکه یو قوم بچا غلبه وکي او دی وی چې اوس زمونږ دا غلبه او فتح دا مضبوطه پاتې شي دا خرابه نشي نو دی له پکار دي چې کوم قوم باندې فتح موندلې دا مغلوب قوم دا غیر نصاب تعلیم نسکی دا مسلمانانو قانونو قرآن کریم تعلیم دالے تاسو چې قرآن کو رہی چې کم دے جہاد مسئلوی واغیر کے ورپسے قرآن و تعلیم راڑی لیکن صورت نساء کے قوانین ذکر گئی نو وہ قوانین کی ذکر کی نو اتم ذکر گئی وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ سورۃ فتح کی وہی إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ورپسی سورۃ حجرات کی وہی لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مسلمانانو قانونو چې څنګه یو قوم تلاړي او فتح دے اکڑا ڈائریکٹ پیغی کا قرآن شروع کو دا دید پارا چدا اغیی سارا نظریہ چدا چدا بدل شی او داگری بدل نوے تعلیم سکتے شی راشی دا دید نظریہ با بدل شی کا نظریہ سکتے شی یا اللہ زمانجد خبر اکوم اکو مازا اصل کی دا غلی من اللہ متوجی ونی شیخ مسکل نے نا کردئی نظری بدل نشی نو سما بدد کا کومرا پاسی او قمون دوبارہ غلبہ کری دوبارہ غلبہ کری دد کا طریقہ من سر انگریز اکڑا زمون میں چل سکرو اور چه برطانیہ آلا ہندوستان تا نو آگئی زمن نصاب تعلیم بدل دیتا پا کتابونو کی اچھے کہ بیا پہ مواد پورے صرف اشارہ ہوگا نو آبادیاتی تعلیم نو آبادیاتی داتا کہ جتاسو کلا گوگل مولی سے لوڑ گئی نو ام بتاسو تا چه کمدنو دیر مواد پا دیبانے حاصل شی نو آبادیاتی تعلیم چه برطانیہ رالا او کلا پا 1857 کی د شاملی په میدان کې غټ امریکا وشوه راغی رستو ریسارچ وکړو چې لکه دا ولي د جنګ ولې وکړو بیا غي په دیو رسیدل
چې دوی لرکا تعلیم بدلول غواړي د دوی نظریه چې ده هغه د اسلامي نظام او د جهاد ده دا چې د لرکول غواړي او دا راځي د قرآن په تعلیم د قرآن تعلیم ته لري کول غواړي هغه خپل یو تعلیم رایج کو او دا وایي مسلمانانو ته چې زموږ ستاسو په دین سره کار نشته مونږ صرف ستاسو د دنیا سمولو راغلي خپل دین کوي خپل مدرسه وایي هغه سره زموږ کار نشته خو که د دنیا خپل ټیک کول غواړي نو دا تعلیم مو سره کوي نو هغه دا لاندې کاله او دا نظام تعلیم راوړو دا نظام تعلیم راوړو اوس خلک چې عام طور انسانان هغه نه دی ګټي ته وګوري هغه تعلیم ته ډیره توجه کوي چې په کم تعلیم کې نقد شوي ګټوي نو په انګریزي تعلیم کې ټیک تا مضمون کې راغی د اسلام خلاف څیزونه نه او چې ولټه پکې د اسلام څیزونه څخه وردان نکړل چې موږ خو د اسلام خلاف نه یو حال دنیا د پاره او د دین د پاره نه هغه څیزونه وردان نکړل د خلکو توجه ټول دنیوي تعلیم ته شو دنیوي تعلیم ته شو نو باندې کې فکر راغی د دنیا وګرځي سوچ د دنیا وګرځي دا خپل فتح هغه دایمه پاتې کړه چې موږ را مسلمانانو باندې غلبه وندلې ده خو چې اوس دا غلبه زموږ خرابه نشي اوس ورپسې د بل خبره دا د خاصیت قاعده ده هغه فرمایي چې مفتوح قوم و یو فاتح قوم غلبه کول غواړي نو د کلام او د تعلیم په ذریعه به دا خلک کله کله یادې بیا پکارېږي دا کتابونو کې دا د مشرانو خبرې نه ملاوي چې یو مفتوح قوم مغلوب لکه خپکیږو معنا موږ اوس مغلوب یو کاسې موږ لکه ډېر برید تاو راتاو کو کنه خو موږ غلامان یو معنی یې کنه معنی موږ په ځان له خوی له بادشاهانو کو چې موږ دا یو محمد ابن قاسم دی او صلاح الدین ایوبي دی خپکیږي معنا ته تالیسا دی او ته د امریکای تالیسا دی د برتانیې تالیسا دی ته د اقوام متحده غلام دا خبرې پرې دا خویونه چې د بادشاهانو کانو کوا پیدا لکرم غریب بل پر قسمت پہ بنگیری وا و بیا خوی دی شاہان رالا صلی راکو اور زمون خوی دی شاہان دی لکا منگا آئی چی منگا آگئیو چی خالد ابن ولیدو منگا آگئیو چی محمد ابن قاسمو منگا آگئیو و منگا غیو نا حباکی گا ما منگ غلامان مفتوح قوم او مغلوب قوم دے چی پا پاتیل غلبہ غواری په فاتح غلبه غواړي نو دیو په ذریعه د کلام او په ذریعه د تعلیم باندې وکړي په ذریعه د کلام او د تعلیم باندې دا تعلیم دا د قرآن تعلیم دا چې کوم دې پرې خوږل دي دا بیا راغسته نه او دې له زور ورکړل نه او خپل افراد خپل مسلمانان هغه دین چې مستقیم ده او صراط مستقیم سره واستلی نه او ته کامیابای او ته کمنو بادشاہای خوبونه ویني این خیال افسو محال افسو جنون است حقیقی باندې مفتوح قوم چې په باطل غلبه غواړي ته مفتوح دي ته چینجنای ته کمنو خرگوشي تسوای تاسو مری سره مقابله ده باندې رومي چې ویني نو خرګوش چې مری سره مقابله کوي هغه پلان جوړي کلام خبرو کې پلان به جوړي هغه ته یو کوی کړي چې ارتاوي شي وته هغه په مادیات او سره جنگ نشي کولای له مفتوح دی د مغلوب دی د وچل کې پلان اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو
जिसके फरमाया को शाही से लड़ा दो। दागी वाले तरीका के तो कुरान करीम कुरान ने न सिरात मुस्तकीम कुरान ने नन प्रोग्राम नदी शोरों ने चेता बेहसियत अख्तार की दो कुरान तालीम दो कुरान तालुम दो कुरान नहज कुरान वाला दा बेहसियत अख्तार की और दा प्रोग्राम बेहसियत अख्तार की दो कुरान करीम दो दरसुन वाला अल्लाह ने मुंगा मुआफ की खुनन मन सारा दे हैसियत निश्ता मन पर कुरान वायु कुमन पे एतमाद नहीं मन वाय मन पर दरसुन सदकी पर दरसुन सदकी चलचान मिशनो चमन पमल के कुरान पढ़ो अगर इन खपल प्रोग्राम में खबर ले खपकी नहीं ना अगर खपल प्रोग्राम में खबर ले दागी लपार से कम मेहनत से हम न दो यो आलिम बारह की शूरावा सुबारी बारिश से अल्लाह घरी के रहमत की हमारा तो महमूद बाद खिदमत पमाना बांधे ओबो पर खिदमत बांधे शूरा की कीनू वो शूरा की लगड़े रसख्ती वक्त शेखुल अजीज से रहमहुल्लाह बादशाह से बमीरो सुबह सरहद लगा घेर शूरा कस पर शूरा के न शुके न सर नमा शेख से तौई शेख से वेजता सुदवा का सामना दो उबो चे गंदन खिदमत कोई ता सुबदन नराशे नमंगा दवा का साम दो उबो को बाना बांधे दावे की किए नस्त शूरा की नाटूल मशरान फजल हक शेख से रहमहुल्लाह ताला बादशाह से अल्लाह ने तो गरीब की रहमत की टोल नास्तू खबरें केदले कुरान दुरूस दे खबरी वा ले नौखार और आखिर से वो डॉक्टर नौशाद से अल्लाह ने गरीब की रहमत की रागा पार से लो रागा खबर होगा वैसा सुखे राजूल मूल्यान से विदा जमाना के शरानी बादशाह से मकानों को बादशाह से बोड़ू के लगते और इदा बदले हक से सवियात को विदे वही कि जमा दो पर उमर दे तो कदा जदा खबर सही भी न दे या जमाने उसको काला मशर और राटूल से नता जमाने के शरानी वो उमर की वे खबर की गई बना दे और तपूस को वे तास हुआ है कि मुझको कुरान दर्शन को वो तास जो कुरान खिदमत न करे खबर नशी टूल शुरू को दो तास खिदमत न नहीं वही तो कुरान करीम दर्स दबारा कम यो मुलाकात करे विदा सुमात के ना से मुलाकात से चारो कुरान दर्स नमक की जो सु कुरुन तवर का कवले जोश पदत की तासु दर्स नराशी विदा यो तंता से चाहते कम मुलाकात करे जान दी तक के चले जा खुशी नहीं आगे से करना हुए वही इज्जत आलियम वैसे तो कुरान दर्स को वीडियो दर्स जमान सार न कर मास्पखी न क्लिनिकी डॉक्टर हो मशहूर डॉक्टर हो कॉलेज के लिए मशहूर हो वही पर मास्पखी न बोले जमा मरीजानी यो के दजा आराम को बस आगे न जमा यो दर्स माखानी यो में नमा सुकन नमुन नरुस हुई नमाजिगर नमुन नरुस को जमाना कानून दे चिजल माखान नजर जमाना गश को और जमाखान दर्स हुक्म बीबिया भी मगेटा या 45 मिनट नमाज सुल्तान बाद नपाती बीबिया महागा टाइम की दोबारा गश्त हुक्म नमाज सुल्तान दर्स नपार या कबूल जुमात व्यागी दोबारा गश्त हुक्म वही जमा दर्स की अल्हम्दुलिल्लाह कसान जाती की हर औरत और कमशी भी चलता नहीं वैसा हुआ है कि कम यो मुला का कुरान दोबारा दर्स करे गश्त करे नो मन पला तो कुरान करीम खिदमत में दो मंगवाए कुरान ने जमन खिदमत की कुरान ने जमन खिदमत की मन बाने दा पर कार से दे ताकि मन लकम शियू को अमानत रा कर रहे और मन को फखर बांधे वो बेनूर वाले दादी को कि मेरी मौत ये नहीं कि तुम मुझ पर मिट्टी डालो
बल्कि मेरी मौत ये है कि तुम कुरान के दुरुस्त छोड़ दो। वसीयत से और कुरान रहमहुल्लाह हम घर तक बेगरुली दाम वालू खुला कपदी बाने जमुन अमल निष्ठा कुरान दर्सी उम्र वाजिब तरीकारी बरदरत सर नबूज पकौली अभी की तस्वीर आसरी नहीं हुई मुआफकत नहीं हुई जिसे मुखातब लसौर को फल सबक सूतूली जजर तफीब से बिशारत से आज मकामत ना थी अगर उनके जजर से तो तफीब से तो बिशारत से आगे भी नहीं आने पूरे को खबर बांधे दाद कमजोर जमुन में कमजोरी रहा सिरात मुस्तकीम चले वहां कुरान करीम हो दा नन खलक के कमजोर मामूली कार कवर वाली द्वेम सिरात मुस्तकीम में